أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظا وفهما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. دین مخی آیتونو کی د ډیر مخی نه د یهودو د نسواراو ذکر او بیان را روان دی. د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام او د تورات کتاب او د انجیل کتاب باره کې ډیر شی خبرې د یهودو د نسواراو ذکر شوې چې دا غي په خپلو کتابونو کې کم تحریفات کول، د خپلو پیغمبرانو خلاف دا غي کم شرارتونه شیطانای د پیغمبرانو خلاف سازشونه او منسوبې وي، دا غي ځای په ځای مختلفو طریقو سره ذکر شو. او بیا د نسواراو عقیده قرآن کې ذکر شو چې د چا دا عقیده و چې عیسی علیه السلام ته خدای وي او د چا دا عقیده و چې عیسی علیه السلام دریم خدای دی او د چا پکې دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د دغې ټولو عقیدو الله تبارک وتعالی رد وکړو چې الہ او معبود صرف یو الله دی په کائناتو کې، نه عیسی علیه السلام خدای دی، نه عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نه عیسی علیه السلام دریم خدای دی. او نه د یهودو عقیده صحیح ده چې هغه عزیر علیه السلام ته د الله زوی وي. او د عیسایانو دا خبره مرد شوه د یهودو چې یهود وي موږ عیسی علیه السلام نعوذ بالله قتل کړی دی. الله تبارک وتعالی دا غیر د موکو چې عیسی علیه السلام قتل شوی نه دی. بیا په دې آیاتونو کې دا تیر شو
چې عیسی علیه السلام خلکو ته هم دغه دعوت ورکړی چې الله تبارک وتعالی زما رب دی او ستاسو رب دی، ستاسو متصرف دی، زما متصرف دی، ستاسو حاجت روا دی، مشکل کشا دی، زما حاجت روا دی، مشکل کشا دی، زم محتاج او تاسو محتاج، زم عاجز او تاسو عاجز. هغه الله تعالی ته مونږه تاسو ټول چې دی نو بس حاجت من یو، محتاج یو. زم د هغه ذات عبادت کوم او تاسو به هم د هغه ذات عبادت کوئ. د هغه سره په ذات کې، په صفاتو کې، په علم کې، په قدرت کې، په طاقت کې هیڅ څوک شریک نشته. لہذا ما ته خدای مو وایئ، ما ته د الله زوی مو وایئ، ما ته دریم خدای مو وایئ. زه د الله نبیم، د الله رسولم او ستاسو د هدایت لپاره الله تبارک وتعالی را لیږلم. که تاسو د دې خبرو نه منع نه شوئ او ستاسو دغه عقیده او په دې عقیده باندې تاسو ته مرګ راغی، الله فرمایي تاسو به بیا چې دی نو ناکاره عذاب کې به پراته یئ. دې آیاتونو مبارکو کې هم دغه خبره الله ذکر کړې ده د عیسی علیه السلام باره کې او د عیسی علیه السلام د مور باره کې، د بیبي مریم باره کې، چې آیات کې تیر شو چې عیسی علیه السلام الله تعالی ثالث الثلاثه دی، دریم خدای دی. نو یو عیسی علیه السلام دی، یو د عیسی علیه السلام مور ده او یو الله تعالی دی. نو دې دی الله فرمایل چې الله تعالی خو د عبادت لایق دی، خو معبود دی او د قدرتونو طاقتونو مالک دی. هر چې عیسی علیه السلام دی او بیبي مریم ده، نو عیسی علیه السلام د الله رسول دی، نبی نه دی، دا رسول دی، الله نه دی، الہ نه دی، معبود نه دی، د الله نبی دی، د الله رسول دی. او هر چې د عیسی علیه السلام مور د بیبي مریم، نو دا خو نه رسول و، نه ورته الله نبوت ورکړی و، نه پیغمبري ورکړی و، بس یو مقام الله ورکړی و، یو مرتبه الله د ولایت ورکړی و او ډېر لویه درجې و، لوی مقام و. الله تبارک وتعالی د عیسی علیه السلام مور ګرځولې وه او عیسی علیه السلام د هغې نه الله پیدا کړی و. نو د هغې کمالات، د هغې درجه مرتبه الله وایي دا په خپل ځای باندې ده، خدا نه چې د هغې د دې مقام او درجې نه دا معلومیږي چې دا خدای دی یا د خدای سره په خدای کې شریکه ده. ځکه د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم باره کې دواړو کې الله لیکلي دي، ویلي دي دا دي کانا یاکلان الطعام، دواړو به خوراک سکاک کو. نو چې خوراک سکاکې کو نو د خوراک سکاک سره ډېرې خبرې تړلې دي. خوراک سکاک چې کو نو بیا د خوراک سکاک سره په هغې باندې بیا به خوب راته، جوټه به راتله، او دارنګې د خوراک سکاک سره بیا چې دی نو نورې خبرې بیا انسان د هغې نه متاثره کېږي. خوراک سکاک کوي نو بیا چې دی نو واړه بول کوي، لوی بول کوي. د خوراک سکاک دپاره بیا د دنیا ضرورتونه نور ډېر پیښېږي. نو دا صفات چې دي نو دا د انسان صفات دي، دا د مخلوق صفات دي چې مخلوق ته الله تعالی ژوند ورکړی، سای پکې اچولی، روخې پکې اچولی، خولې ورکړي، نو هغه به خوراک سکاک کوي، هغه به ضرورتونه وي، بیا په هغه باندې به فنا راځي، هغه به بیا چې دی نو متاثره کېږي د حالاتو نه، د ګرمۍ نه، د سړځای نه، بیماریږي به، خفګان به راځي، پریشانی به راځي، خوشحالي به راځي، غصه به راځي. دا ټولې خبرې راځي، دا ټولې خبرې د عجز او د عاجزۍ علامې دي. دا د خدای نښې نه دي او دا د حدوث او د پناه علامې دي چې دا نښې چا کې وي نو هغه همیشه پاتې کېدونکی نه، هغه پناه کېږي، په هغه باندې پناه راځي. دا صفات د مخلوق دي، دا د خالق صفات نه دي، د خالق نښې نه دي. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې دی ته الہ مو وایئ، دی ته خدایان مو وایئ. دا بندگان دي زما، عیسی علیه السلام زما پیغمبر دی او بیبي مریم چې دې ته الله لوی مقام ورکړی. دې باره کې د علماو اختلاف دی چې دا بیبي مریم چې ده نو دې ته نبوت میلاو، پیغمبري میلاو وه که میلاو نه وه. خو د جمهور علماو دا مذهب دی چې دا پیغمبره نه وه، بس دا یو چې دن یو بزرګ و، الله ورته ولایت ورکړی و، بزرګي ورکړی وه، لویه درجې ورکړی وه، لوی مقام یې ورکړی و.
ځکه چې زکریا علیه السلام وکتل چې دې ته بې موسمه میوې میلاوېدې، هغه د الله پیغمبر و. هغه حیران شو، تعجب یې وکړو، د الله نه سوال وکړو، الله ورله د دې په برکت باندې الله بچی ورکړه چې د دې د بې موسمه میوې ولیدې، په زړه کې د اولاد خواهش او طلب پیدا شو، او بیا الله نه سوال وکړو، الله ولا اولاد بچی ولا ورکړه یحیی علیه السلام. رستو دا په سوره مریم کې را روان دي تفصیل سره. نو دومره لوی مقام او مرتبه الله ورکړی و، خو بیا هم سره د هغې پیغمبره نه وه، ځکه چې په زنانو کې پیغمبران نه دي راغلي. څومره پیغمبران چې الله را لیږلي دي دا نارینه راغلي دي. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحي الیهم. الله وایستانه مخکې مې چې څومره پیغمبران دنیا ته را لیږلي دي دا ټول نارینه و، سړي و، زنانو کې پیغمبر نه دی راغلی. چې د پیغمبرای مقام ورته نه دی میلاو، انو بیا د خدای مقام ورته څنګه میلاو دی؟ بیبي مریم پیغمبره نه ده، لوی مقام او لوی مرتبه او لوی درجه چې ده دا نبوت ته، پیغمبري ده، رسالت ته. د انسانانو په مقام کې مرتبه کې لوی مرتبه د پیغمبرای ده، او هغه دې ته نه ده میلاو. نو تاسو څنګه دې ته خدای وایي او د خدای مقام څنګه ورکوئ؟ عیسی علیه السلام د الله رسول دی، پیغمبري ورته میلاو ده، رسالت ورته میلاو دی. تاسو څنګه د الله سره هغه په خدای کې یو شان ګڼئ او هغه ته خدای وایي؟ بس دې آیتونو کې الله تعالی دغه خبره د دې نفي کړې ده، او بیا الله تعالی دا خبره کړې ده چې بنی اسرائیل په دې خبره هلاک شو چې هغوی ته داود علیه السلام په خوله باندې الله هغوی ته دعوت ورکو، د الله وحدانیت ورته بیان شو. زبور کتاب الله داود علیه السلام ته ورکړو. هغوی د بنی اسرائیلو یهودو د داود علیه السلام نافرمانی وکړه، الله تبارک وتعالی چې د هغوی باندې عذاب راوسته، هلاک شو. الله تعالی په عذاب راوسته، مخکې را روان دي چې د ښکار د میانو نه منع کړي وو، نافرمانی وکړه، نو عذاب پرې راغی، شکلونه مسخه شو. الله تعالی تینا چې دنو خنزیران تینا جوړ کړل، شادوغان تینا جوړ کړل. عیسی علیه السلام د خپل قوم مطالبه وکړه، وی د اسمان نه دی یو خوانچه نازله شي، او بیا یې د هغې نه انکار وکړو. اوس په دې صورت کې په دې اومه سپاره کې دا خبره را روانه ده. یو پاو سبق چې شپږمه سپاره کې وویلی شي، نو د پاو په آخري رکوع کې دا ذکر الله تبارک وتعالی کړی دی چې عیسی علیه السلام نه دا مطالبه وشوه، او هغوی بیا انکار وکړه، د معجزې نه ایمان یې پرې راونړه، نو الله تبارک وتعالی په هغوی باندې عذاب راوست. بیا کومو خلکو چې دغه وخت سره د پیغمبرانو تابعداري کوله، په خپله مؤمنانو خو نور خلک چې دنه د ګناه نه نه منع کول، نورو خلکو ته دعوت نه ورکو، نو چې کله عذاب راغی نو هغوی هم ورسره هلاک شو، هغوی هم پکې راګیر شو. د نهی عن المنکر او د امر بالمعروف د نه کولو په وجه باندې بیا الله چې عذاب راولي، نو بیا په ټولو خلکو باندې راځي. ځکه که یو سړی د جومات په ګوټ کې ناستی او ځان له الله الله کوي او عبادت کوي، او ځان یې لوی بزرګ جوړ کړی دی، نفلونه کوي، تلاوتونه کوي، ذکرونه کوي، او چې دی نو ناست په جومات کې او نیک عمل کوي، خدا سوچ پکې نشته چې یاره زه په خپله جنت ته ځمه، دا نور خلک به هم چې دی نو جنت ته دعوت ورکول غواړي، دی ته به هم خبره کول غواړي، د نورو خلکو غم ورسره نشته. خلک په ګناهونو کې نافرمانو کې اخته دي او دی پروا نه کوي، نو چې دی په جومات کې ګوټ کې ناست دی او دا بهر خلکو باندې عذاب راځي، دی به ورسره په دې جومات کې هلاکیږي، دی به نه بچ کیږي، دی به عذابیږي. بیا خبره ده چې بیا آخرت کې به الله تعالی حساب کتاب کوي، نو که دی بیا د خپل نیک عمل په وجه باندې بچ شو نو بچ پشي، خو دنیا کې به عذاب کې راګیریږي، د عذاب نه نشي بچ کېدی. ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي، هغه یو روایت نقل کړی دی، هغه وایي چې کوم خلک یو سړی په ګناه وویني، یو ظالم په ظلم باندې وویني، او د دی د منع کولو وس شته او نه منع کوي،
پلاسو یې نشي منې کولی، پلاسو یې وس نشته، په خوله ورته وینا کولی شي او په خوله ورته وینا ونه کړه، بیا په خوله وینا کوي او بیا هم دته تکلیف او ضرر رسی او په زړه کې دا خبره بده و نه ګڼله چې یاره دی خو دا ګناه کوي، څوک هم زه وس نه رسي چې زه یې منع کړم. نو فرمایي چې کله د الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام داسې وفرمایل او ما ترې نه واورېدل چې بیا به دا عذاب په دې ټولو باندې راځي او ټول به هلاکېږي. الله دې مونږ تاسو د خپل عذاب نه بچ کړي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا لازمی دي، دا دواړه خبرې لازمی دي. د دې آیات مبارک نه معلومیږي کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا لازم دی او دا چې دنه په خلکو باندې فرض دی او په خلکو باندې واجب دی، ضروری دی چې د خپل وس مطابق په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. خو د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر دو اجزا دي، یو جز نه دی، دو دي. صرف د نیکای خبره نه ده چې ته خلکو ته نیکای خبره کې او چې خلک بیا د خدای او د پیغمبر نافرمانی کوي او بیا ستا پروا نه وي، بیا ورسره ته په هغې کې شریک، بیا ورسره ته په هغې کې ناست، بیا ورسره ته هغې کې ملګری، بیا ته د هغه چې کوم دی نو دغه ځای کې بیا هغه نه منې کې، هغه سره بیا چې دی نو ناسته پاسته نه پرېږدې، هغه سره غم خادي نه پرېږدې، هغه سره تعلق نه پرېږدې، نو بیا دا امر بالمعروف دا په نیکۍ سره حکم یا ځان له نیک عمل دا بیا فایده نه ورکوي، دا بیا انسان نه بچ کوي. دواړه خبرې به لازمي وي، معاشره کې به د دواړو خبرو خیال ساتي. نیکۍ ته به هم خلک رابلي، د ګناه نه به هم خلک منع کوي، ګناه نه منع کول دا هم لازمي دي. دا دوه اجزا دي، امر بالمعروف نهی عن المنکر، د نیکۍ حکم کول او د ګناه نه منع کول. که څوک وایي چې د نیکۍ حکم کوه ګناه نه به یو سړی په خپله منې کېږي، نو داسې خبره ده. څنګه به د ګناه نه منې کېږي؟ دې دی به جومات کې مونځ کوي، دې دی به چې کوم دی نو جومات کې تلاوت کوي، دې دی به جومات کې نفلونه کوي او بهر به چې دی نو سود خوري کوي، حرام خوري به کوي، او دغه دی به نشې تماشې کوي، دغه دی به بېحیایي کوي، دغه دی به چې کوم دی نو بیا پیسې به بې ځایه لګوي، اسراف به کوي، تبذیر به کوي، په نارواو او په حرامو په ناجایزو به خپلې پیسې لوزوي. نو بیا به دغه ځای بهر به هم خلک د ګناه نه منع کول غواړي. ګران کار پکې دا دویم دی. دا یو خبره خو اسانه ده، بس دې دی به سړی کینی بیان به وکړي، دې دی به چې دی نو ترجمه وکړي، درس به وکړي، حدیث به بیان کړي، خلکو ته به خوږې خوږې پستې پستې خبرې وکړي. خو چې دغه د میدان کې بهر ودرېږي او بهر خبره وکړي چې دا کار مه کوه، نو بیا به پته لګي، تک ځای بیا د سړي پته لګي او دغه ځای بیا چې دی نو بیا سړی معلومیږي. او بله خبره دا ده چې بل ته خو وینا کول دا خو مونږ ته اړونیکي نه ښکاري چې بل د ګناه نه منع کړو، په خپله نه منې کېږو. نو جومات کې به الله ته ولاړ یو، بار چې وځو نو بار بیا زمونږ ژوند خرابي، بار زمونږ معاملات ټول ګنده دي، ټول هر څه روانو جاړ دي، کاروبارونه او چې کوم دی نو ټول هر څه په حرامو روان دي، په ناجایزو باندې روان دي، دروغو باندې روان دي، په پراډونو په دوکو باندې روان دي، او په حرام خورۍ او په سود خورۍ باندې روان دي. دلته به الله ته ولاړې اوږدې اوږدې سجدې به کوي، او چې هلته وګورې نو غټ سودي وی او غټ حرام خور وی، پردي حقونه به یې رایثار کړي، پردي حقونه به ورسره او په پردو پیسو په پردو حقونو باندې دی چې دی نو خیراتونه کوي، په پردو په حرامو پیسو، په پردو پیسو، په د سود په پیسو، په هغې باندې به حجونه کوي، په هغې به عمرې کوي او خلکو ته به ځان ښکاره کوي او خیراتونه به کوي. ګران کار چې دی نو دقه دی، معاملات برابرول او خپل ځان معاملاتو باندې چې کوم دی نو صحیح راوستل، دا ګران کار دی. عبادت خو آسان کار دی، موز به سړی وکړي، موز آسان دی، روژه به ونیسي آسانه ده، او چې دی نو دا آسان کار دی، نفلونه به وکړي، ذکرونه به وکړي، تلاوتونه به وکړي، بړې بېوالي تسبیح به یې لاس کې نیسلي، دا خو آسان کار دی. خو معاملات سمول دا ګران کار دی، معاشره کې ژوند تیرول دا ګران کار دی. خلکو سره چې دی نو خیر ښېګړه، خلکو سره ښه سلوک کول او د ښو اخلاقو ژوند تیرول، کور کې د مور پلار سره، د وروڼو خویندو سره، د معاشره کې د ګاونډیانو سره، د رشته دارو سره، دا
په دې طریقه باندې ژوند تیرول دا ګران کار دی. اسی عبادتونه خو اسانه خبره ده. بس الله تبارک وتعالی فرمایي چې کانوا لا یتناهون، یو بل به نه منع کو د ګناه نه. کم ګناهونه چې بدای کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د قیامت علامه ده چې دا علم به الله تعالی پورته کی. نو صحابه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، وی یا رسول الله څنګه به علم پورته کیږي؟ تاسو مونږ ته قرآن بیانوي، علم او تعلیم مونږ ته راکوي، مونږ به خپلو بچو ته علم او تعلیم ورکو د قرآن او د حدیث، بیا به هغوی خپلو بچو ته ورکوي، هغوی به خپلو بچو ته ورکوي، هغوی به خپلو بچو ته ورکوي. څنګه به علم ختمیږي؟ څنګه به چې کوم دی نو خلک ناپوه شي او بې علمه به شي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هغه صحابي ته، وی ته خو ما ته ډېر زیات هوښیار ښکارېدې، وی ته ګورې نه دا یهود او نسوارا خو هم تورات او انجیل لولي، ای سره کتابونه شته، دغه دي لګیا دي کتابونه لولي، د هغې تلاوتونه کوي، کم نه څه فایدې ترې واخسته؟ دقسې به بیا چې دی نو زما امتم قرآن به لولي، قرآن تلاوت به کوي، خو فایده به ترې نه اخلي، عمل به پرې نه کوي، او چې دی نه د قرآن په احکاماتو به عمل نه کوي، قرآن به یې شاته غورځولی، نو رو به بس علم ختم شي، خلکو نه به علم لاړ شي، پورته به شي، او خلک به رو بس جاهلان کېږي. داسې وخت به بیا راشي چې بیا به خلک چې دی نو مصلې ته یو بل په ټیلو باندې مخکې کوي، ته مخکې شه، بل به وایي ته مخکې شه، بل به وایي ته مخکې شه، څوک به بیا د دې قابل نی چې مصلې ته مخکې شي او بیا جمع وکړي، مونځ وکړي. یو به وایي زه نه پوهېږم، بل به وایي ماله نه راځي، بل به وایي ماله نه راځي، رو به علم ختم شي. عالمان به رو الله تعالی بس وفات کوي، او علم به رو په علماو په وفات سره موت العالم موت العالم، د عالم مرګ د ټول عالم مرګ دی. چې عالم مړ کېږي نو داسې ده لکه چې عالم مړ کېږي. نو لوی خلک لوی عالمان رو به مړ کېږي، وفات کېږي. به اوس موږ تاسو وګورو څومره لوی بزرګان، څومره لوی علما کرام، لوی شیخان، لوی چې کوم دی نو محدثین او لوی خلک لاړل د دنیا نه رخصت شو. داسې به رو چې د پیغمبر علیه السلام علم به ختمیږي. انوی دا یهودیان او نصارا هم خپل کتابونه لولي، نو کم نه څه فایدې ورکړ. دغسې زمونږ ستاسو هم دغه حال دی، لګیا یو او چې دی نو مونږ ایمان راوړی دی، مسلمانان یو، قرآن د الله کتاب منو، صرف تر دغې پورې چې د قسم ضرورت راشي نو قسم پې کو، لاس پې کېدو. خو هم چې بل له قسم ورکو، د بل نه حق اخلو نو قسم پې کو، چې د بل حق وو نو بیا قسم نه کو. بیا بل قسم را کوي چې دا خو زما حق دی، ته قرآن وکړه، نو بیا قرآن ته نه وي چې نه قرآن نه کوم وي. او د دې دپاره چې بس ختم وکړو، کور مې جوړ که ختم به کړو، کور برکتي شي، دوکان مې وکړو ختم به کړو چې دوکان برکتي شي، او چې دی نو پلار مې مړ شو نو ختم ورپسې وکړو چې خدای وبخي، او مور مې مړه شو ختم ورپسې وکړو چې خدای وبخي. بس قرآن صرف دې دپاره پاتې دی، نور قرآن باندې خو عمل نشته. کم دی زمونږ په قرآن باندې عمل چته دی. نو د دې وجې نه زمونږ ستاسو ژوند خراب دی. ځکه الله فرمایي چې دې خلکو باندې دا عذابونه چې رالل او دی ذلیله شو، د دې وجه دا وه چې دی به په خپله نیکي نه کوله، او که په خپله به یې کوله نو بیا به بل ته دعوت نه ورکو. الله دې مونږ تاسو ته نیک عمل توفیق راکړي، او الله دې مونږ تاسو د ګناهونو نه بچ کړي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې یهود په دې باندې بني اسرائیل تباه شو چې یو سړي به ګناه کو، خلکو به ورسره په هغې کې چې کوم دی نو بیا سبا به ورسره ناستو. کم خلک چې نیکان خلکو نو د الله عبادتونه به کول، او بیا به هغه خلکو سره په بېحیاو کې، په مجلسونو کې، په شرابو کبابو کې، جوارو کې، په یو څه بل څه کې به ورسره ناستو، بیا به یې ورسره دغه نه پرېښود، تعلق به یې نه کټ کو، دا زمونږ رشته دار دی، خیر دی. نو د دې دپاره د الله د رضا دپاره، د الله د پیغمبر د تابعدارۍ دپاره به هغوی سره چې دی نو تعلق نه کټ کو. نو الله وایي بس پیغمبر علیه السلام وایي هلاک شو، تباه شو. دا زمونږ هم دغه حال دی، په ګناه کې خپلو خپلوانو سره شریکي وي. څوک یاره بس ښه نه کوي، خو عزیز ولی ده، نو عزیز ولی ده، رشته داري ده، نو بس خدای او پیغمبر پریدو او عزیز ولی او رشته دارۍ ته وګورو.
او چې دنو ترمه دی او وارمه دی او زه خیر دی مجبوری ده ازه خیر دی استاد جی ته لګه گزارو کا ته کشمکو ته چې شمپوشیو کا بس دا زمونږ اوس مجبوری ده خزي پیرانه خپکیږي پښتوم چې کوم نه اوس ماتیږي او عزیز ولی خرابېږي پلان کېږي ډینګلې کېږي نو دا غي د وجه مونږ د خدای او د پیغمبر نافرمانی کو او چې دنو دې ته نشو کته چیرې دا ښه کار نه دی محفل پریدو مجلس پریدو یو ورځ مجلس پریدي یو کس ته یو ورځ مجلس پری خو د بل ورځ باغ سره بیا دومره احساس پیدا شي چې ما سره پرون په دې محفل کې خپل خپلوان کې نه ناستل ځکه چې دا ما ګناه کو نو چې ګناه مې کو نو خلک را سره کې نه ناستل بیا به داسې نه کوم د نیکای په محفل او مجلس کې موږ سره بیا څوک نه کینی بیا په خلکو باندې قیامتي اوه ګنټه 13 شو بیان نه خلاصيږي ګنټه 13 شو او جګندنو موږ یې رئیسار کړیو او چې د ګناه محفل نو ماسختن تر ساره پورې ټول شپه ناشتي سترګې لرب نه ور کوي خوب ولا نه ورځي ساړی نه کیږي او ګرمای کې ګرمي نه کیږي پکې ورتنی ګرمای کې ناست خو زړی ټوپونه وي او خوشاله شیطان چې دنو په مهنت کوي پاغي باندې سپروانی او چې کله بیا د نیکای او دغه مجلسي محفلي جمعات کې 15 منټه چې आवाज وشي د الله د دین خبره وکيږي لګي سار شي نو 15 منټه نشوي سارې ده تختو بیا ترجمه کیږي درس کیږي انو دور خلک جمعات کې منځو کی او ټولو تختی بس په مخه باندې لړ شي 15 منټه 10 منټه 20 منټه د خدای کور کې نشي کېناسته قرآن ته نشي کېناسته قرآن وخت نشته او چې دنو بیا وسړی لا نور بسو کې د الله د دین د پاره بس سر سو قربان کې مال بس قربان کې چې وخت نشي قربانول 15 منټه ناشته نشي کوله الله دې زمونږه تاسو ته کمزورای معاف کړي دا کمزورای دي ټولي بس الله دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحیم افلا یتوبون الله تعالی فرمای آیا توبه نو باسیدای ال الله الله تعالی تا ولی توبه نو باسی الله وی ويستغفرونه اول بخنن واړي د الله تعالی چې کم نافرمانی او ګناه تی شوی دی الله وی بس ته کنه توبه دی وباسي الله وی ما ته دی رجوع کی دا کفر او شرک دی پریدي دا بدعملی دی پریدي دا ګناونه دی پریدي ما ته توبه وباسي الله وی معاف پکم الله بخون کې دی الله وی چې توبه قبلوما توبه وباسا والله الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی مل مسیح ابن مریم نو د عیسی علی السلام زوی دی مریم الا رسول مگر رسول دی الا رسول مگر رسول دی رب نه دی معبود نه دی خدای نه دی د الله زوی نه دی دریم خدای نه دی بلکې رسول دی قد خلت من قبله الرسل پتا سره تیر شوی دی مخکې دی عیسی علی السلام نه ډیر شي پیغمبران دنه مخکې تیر شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی او د عیسی علیہ السلام نه مخکې 1,40,000 کم زیات پیغمبران ټول مخکې راغلی دي بس د پیغمبر علی السلام د ټولو اخیری پیغمبر دی او د پیغمبر علی السلام نه مخکې صرف عیسی علی السلام راغلی دی عیسی علی السلام نه پس تر پیغمبر علی صلوات و سلام پورې بل پیغمبر نه دی راغلی لہذا عیسی علی السلام دغه ټولو پیغمبرانو نه اخیری راغلی دی او بیا د غینه پس پیغمبر علی السلام راغلی نه الله وی دا دومره ډیر پیغمبران چې تیر شوی دي دام زما پیغمبرانو دام بندګانو دام انسانانو دک عیسی علی السلام هم بنده دی نو هغه خدایان نو د خدای د دا څنګه خبره ده 1,40,000 کم زیات پیغمبران ناغلیو هغه موسی علی السلام پیغمبر او خدای نو عیسی علی السلام نمخ کې دا یوشع علیہ السلام شمویل علیہ السلام شمعون علیہ السلام هارون علیہ السلام او چې د نو داسې مخکې زکریا علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او چې د نو ډیر شي پیغمبران الله وی تیر شوی دي یو پیغمبر خدای نو چا ورته خدای نو ویلی او تاسو عیسی علیہ السلام ته خدای وای عیسی علیہ السلام هم بنده و انسانو عجیبه خلق یی قد خلت من قبله الرسل پتا اکثر تیر شوی دی مخکره د پیغمبر عیسی علی السلام نه نور پیغمبران هغه دنیا تر اغلی او دنیا کې زندگی تیر کړي وا دنیا نه تلی دی وفات پر اغله دی عیسی علی السلام هم د الله پیغمبر دی الله پیغمبري ور کړي د اسمانونو ته خېجول دی بیا به دنیا ترازی بیا به الله تعالی په وفات راولي
و امه او مور د عیسی علیه السلام صدیقه دا رښتینې وه، ډېره زیاته رښتینې وه. صدیق دا صدیق او صدیقتون دا مبالغه ده، ډېره رښتینې. یو صادق دی او یو صدیق دی. صادق رښتینې ته ویلی شي چې یو سړی رښتیا وایي، او صدیقه یا صدیق ابوبکر صدیق چې ورته ویلی شي ډېر رښتینې ته ویلی شي. نو دا مبالغه ده. الله وایي ډېره رښتینې ښځه وه او ډېره چې کوم دی نو حق پرسته وه، ځکه چې الله تبارک وتعالی پاکي بیان کړی د عیسی علیه السلام په خوله باندې په هغه وخت کې چې عیسی علیه السلام میله بس د لږ ساعت پیدا و. کانا یاکلان طعام، الله تعالی فرمایو دا دواړه مور او زوی یاکلان طعام چې خوراک به کو روټای به خوړه، خوراک به کو روټای به خوړه. انظر وګوره پیغمبره کیف نبین لهم الآیات، څنګه بیانو موږ دیته نشانې د قدرت خپل. ثم انظر بیا وګوره پیغمبره انا یؤفکون، کم طرف ته وړي دی دا دی سوی. الله وی وګوره پیغمبره د دی خبرو ته وګوره، سوره سپا سپا خبرې می الله وی کړی دی، څومره وضاحت سره می بیان کړی دی، او د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم علامې او نشانې می څنګه ښکاره بیان کړی دي، او څومره ښکاره سپا سوتره واقعه او کیسه می ته الله وی بیان کړی ده د بیبي مریم او د عیسی علیه السلام د پیدایش او د عیسی علیه السلام د معجزو او د کمالاتو چې الله ورکړیو. الله وی بیا هم دی چې دنو داسې خبرې کوي چې د عیسی علیه السلام خدای دی. قل وای پیغمبره اتعبدون، آیا تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله تعالی نه، ما د هغه څیزونو لا یملکو چې هغوی مالکان نه دي، طاقت نه لري لکم ستاسو دپاره ضررن د ضرر ولا نفع او نه د نفع نه د فایدې ورکولو، نه تاسو ته نقصان در کولی شي. که تاسو عبادت نه کوئ، تاسو بندگی نه کوئ نو نقصان نشي در کولی، او که تاسو بندگی کوئ شپارز وته په سجده باندې پراته یې تاسو ته څه فایده نشي در کولی، ذره بر فایده تاسو ته نشي در کولی. الله وی دا خو بیجانه سیزونه دی بوتان. او که عیسی علیه السلام ته تاسو خدای وای نه، هغه خو انسان دی، هغه خالق نه دی، هغه خو چې کوم دی نو قدرت او طاقت نشي چې تاسو له څه شی درکړي، تاسو له څه شی پیدا کړي، څه جوړ کړي، یا تاسو له څه درکړي، تاسو ته فایده درکړي، تاسو نه نقصان دفع کړي. دا هم چې کوم دی نو د الله بندګان دي، مخلوق دی. والله الله تعالی هو السمیع العلیم، دا الله اوریدونکی او ښه عالم دی. قل وای پیغمبره یا اهل الكتاب او اهل کتاب لا تعلو، تجاوز مکوي فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق کې د حق نه، ولا تتبعوا تجاو تابعداري مکوي اهواء قوم د خواهشاتو د یو قوم قد دولو چې په دای سره گمراه شوي دي من قبل مخکې ستاسو نه، ستاسو مشران، ستاسو مخکې نسلونه او ستاسو چې کوم نو اسلاف، ستاسو نیکونه او پلاران، الله وی چې هغوی گمراه شوي دي او په دغه عقیده باندې او په دغه باطلو دینونو باندې هغوی تللی دي او ژوند یې تیر شوی دی او دنیا نه په دغه باندې رسخت شوي دي. الله وی د هغه خلکو تابعداري مه کوئ، د هغوی عقیده مه راټینګوئ. وادولو کثیرا، او دی ګمراه کړي دي نورو ډېرو خلکو لره. دولو په خپله ګمراه دي، په خپله بېلاریو، غلطه عقیده خپله کړې وه، او الله وی وادولو نور خلک یې ګمراه کړی، نور خلک هم نه پرېښودل، په خپل هم فرعون ګمراه او خلکو ته یې ستاسو خدای یم زما عبادت په کوئ. نمرود په خپل هم چې دی نو ګمراه او نور خلک هم په دې مجبوره کړي چې ما ته به سجدې کوئ، ما ته به خدای وایئ. او دارنګې ابو جهل، ابو لهب، د مکې مشرکان غړ غړ کافران، هغه هم چې کوم دی نو خلک مجبوره کړی چې د پیغمبر ملګرتیا به نه کوي، ایمان به نه راوړئ، زمونږ خبره به منئ، زمونږ مشري به منئ، زمونږ سرداری به منئ. دا خپل کفر او شرک په دې عقیده باندې به کلک ولاړ یئ، نه به کوئی د پیغمبر ملګرتیا په ده باندې به ایمان نه راوړئ. الله وی په خپل هم ګمراه او نور خلک هم ګمراه کړي. ودولو او دوی ګمراه شوي او ګمراه او دیانو سواء السبیل، دا غنی غلارنا. لعن الذین کفروا، لعنت کړی شوی پاکستانو چې کافرانو من بني اسرائیل، د بني اسرائیلونه، علی لسان داود، په جبر داود علیہ السلام باندې، و عیسی ابن مریم، او په جبر د عیسی علیہ السلام چې زوی بیبي مریم دی. کله چې د داود علیہ السلام قوم نافرمانی وکړه
او دا خالی پر د ښکار نه منې کړي دی منه نشو. داود علیه السلام دعا وکړه او وی الله نه سوال وکړه اللهم لعنهم یا الله دی باندې خپل لعنت وکړي او دا خلق وګرځي د راتلونکو خلکو د پاره یو نشانه او یو علامه یو عبرت وګرځي د خلکو د پاره. نو الله ورله شکلونه بدل کړل او چې دین الله تعالی تینا الله تینا شادوغان جوړ کړل په مسحو قردتن شادوغان تی جوړ شو. عیسی علیہ السلام نه چې د موجودین خلکو انکار کوي خدای ته وایي چې د اسمان نه خوانچه نازل کی او بیا و نه منله. نو عیسی علیہ السلام هم الله نه سوال کوي اللهم لعنهم واجعلهم آیه او د خلکو د پاره یو نشانه دی وګرځي. نو نشانه وګرځول الله تعالی ول شکلونه بدل کړل خنزیران تی الله تعالی جوړ کړل د خنزیرانو په شکل باندې وی انسانان او د انسانانو شکل ول الله بدل کړه لاسونه خطه ولګول او په سلور بولی باندې لکه د زناور غوندي شو او د مخونه ول الله تعالی شکلونه د خنزیرانو کړل. او چې د کم خلک چې مسلمانانو هغه چې به وته قتل او دای به مو ته قتل نو د دې سترګو نه به وخ کې بې دی او بیا خپو افسوس کو چې دا خو مونږ خنلی کړي او بیا خو الله تعالی عذاب کړي شکلونه بدل شي. نه الله تعالی فرمایي چې دای باندې لعنت شو دا غي په جواب باندې چې غي د الله نه سوال وک. ذالک بما عصوا وکانو دا زکه چې ودای چې نه پرمانی کولا وکانو یعتدون او دای تجاوز کوونکي د الله د حکم نه. کانو لا یتناهون نو دای چې من کول به یو بل ان منکرین د بدون فعلوه چې دای بکول دغه بدی دغه ګناونه به کول دغه نه پرمانی به کولا یو بل دغه نه من کول به اسما کانو یفعلون ډیر بدوا کار هغه لونه چې دای کول دا دای چې سکول چې دا کوم ګناونه کول دغه نه کارو او چې دا یو بل نه من کو نو دا نه من کول الله وی دا نه کار کارو جدی په وجبان هلاک شو. افلا یتوبون آیا دای توبه نو باسی الله تعالی ته او یستغفرونه او بخنول نه واړی د الله تعالی نه والله الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی. په دې آیت مبارک کې اشاره ده دې خبره ته چې سو ګناهګار دی الله ته توبه وباسي. الله وی ما ته توبه وباسه زه توبه قبلوما ستا توبه زه قبلوم چې هر څومره ګناهګاری الله وی توبه دی قبلوما. دلته کې د توبې د شرک او د کفر نه الله وی دی ولی توبه نو باسي نه چې کفر او شرک سړی کړي وغه الله معاف کوي نور گناهونه خو خود الله تعالی معاف کوي او مسلمان ته خو خود الله ګناه معاف کوي ځکه چې د خپل الله ایمان راوړی دی کلمې ویلې ده پیغمبر منی اخرت منی او قران باندې ایمان دی انو د دې وجنه که مسلمان الله ته توبه وباسي نو د مسلمان توبه خو ضرورت کیږي نه دا خو الله خامخا قبل الله دې زمونږه تاسو ګناهونه معاف کړي. والله الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان دی. مل مسیح ابن مریم نه دی عیسی علی السلام زوی د مریم الا رسول مگر یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل چې مخکې تیر شوي دنه پیغمبران نور و امه مور د صدیقه ډیره رښتینې وه کانا ودا دواړه یاکلان طعاما چې خوراک به کو د دواړو روټۍ به خوړه. انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره پیغمبره څنګه بیانوو موږ دوی ته آیاتونه خپل. ثم انظر بیا وګوره پیغمبره کیف انا یؤفکون څرنګې دی اوړي زموږ د آیاتونو نه. قل اتعبدون او پیغمبر آیات او عبادت کوي دا سيزونو ما لا يملك لكم چې ندي مالکان تاسو لپاره د ضرر ولا نفع نه د پایدي الله تعالی اوریدون کې او عالم دی. قل او پیغمبر یا اهل الكتاب او اهل کتاب لا تعلوا تجاوز مکوي فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق سوا د حق نه ناجایزه ولا تتبعوا تابعداري مکوي اهوا قوم د خواهشات د یو قوم قد دولو چې گمراه شوي دي غي من قبل مخکر دینا و ادولو گمراه کړي دي کثیرا نور ډیر خلق و دولو عن سواء السبيل او دی گمراه شوي دي نه غلارینا. لعن الذين كفروا لعنت کړي شوی په هغه کسانو باندې چې کافران دي من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود په جبر داوود عليه السلام و عيسى ابن مريم په جبر عيسى عليه السلام چې زوی بي مريم ده. ذالک بما عصوا
دا ځکه چې ذلک بما عصوا دا ځکه چې دوی نافرماني کړې وه وکانو یعتدون دوی تجاوز کوونکي کانو لا یتناهون نو دوی چې منع کړی وی یو بل عن منکر د بدای نه فعلوه چې کوله بدی لبئس ما کانو یفعلون خامخا ډېر بد دی هغه عمل چې کوي یې دی افلا یتوبون آیا توبه ولې نه وباسي دی الله تعالی ته ولې بخښنه نه غواړي د الله تعالی نه الله بخښونکی مهربانه دی مل مسیح ابن مریم نه دی عیسی علیه السلام زوی د بیبي مریم خدای نه دی الا رسول مگر رسول دی قد خلت من قبله الرسل په تاریخ سره تیر شوي دي مخکې د نه پیغمبران و امه صدیقه او مور د رښتینې وه کانا او دا دواړه یا کلانې طعام چې خوراک به کو انظر کیفه وګوره پیغمبره څنګه بیانو موږ دی ته آیاتونه خپل ثم انظر بیا وګوره انا یوفکون کم طرف ته دی اوړي قل وای پیغمبره اتعبدون من دون الله انا یوفکون کم طرف ته اړولی شي دی قل وای پیغمبره اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ بندگی کوئ د الله تعالی نه سیوا د بوتانو د خدایانو لا یملک لکم چې نه دي مالکان ستاسو دپاره د ضرر او د نفع او الله تعالی اوریدونکی او عالم دی قل وای پیغمبره او اهل کتابو لا تعلو تجاوز مکوئ زیاتې مکوئ فی دینکم په دین خپل کې کمې مکوئ زیاتې مکوئ په دین خپل کې غیر الحق کې د غیر پناه حق باندې ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د خواهشاتو د یو قوم چې هغه گمراه دي من قبل مخکره دینا گمراه کړي دي نور ډیر خلک ودولوا عن سواء السبيل گمراه دي دی گمراه شوی دي د نیغ لارینا لعن الذين كفروا لعنت کړي شوی دي پاکستانو چې کافران دي د بنی اسرائیلنا علی لسان داوود په جبر داوود علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام چې زوی بیبي مریم ده ذالک بما عصوا دا ځکه چې دینا پرمانی کړي و د پیغمبرانو د الله تعالی او د تجاوز کوونکي د الله د حکم نه کانو لا یتناهون او دی چې دی بنه منه کول یو بل لره عن منکرین د بدای نه فعلوه چې کوله بدی دا بدی لبئس ما کانو یفعلون خامخا ډېر بد دی هغه کار چې دی یې کوي صدق الله العظیم الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم الله دا سچ مونږ وې دا سمور دې په دې مونږ ته عمل توفیق راکړي دې زمونږ نه سکامي زیاتې شي مونږ ته معاف کړي الله سهو نسیان ته معاف کړي الله دا څومره ملګری ستا په دې کور کې حاضر دي به هر څومره زمونږ د درس مرګري الله ټول مسلمانانو ته دنیا او د آخرت خیر سره زمونږ ټول ورکړي د دنیا او د آخرت شرونو مصیبتونو آفتونو عذابونو الله مونږ فامان کې بیمارانو ته الله صحت ورکړي قرضداران د قرض اخلاص کې بی ګناه بندیوان د بند اخلاص کې الله څومره مردگان دي ټولو ته بخښنه وکړي کامل ایمان الله زمونږ د ټولو نصیبه وګرځي خپل رضا د خپل حبیب رضا په حالت ته رحمت کې الله زمونږ نصیب کې د رحمت باران په قدر د حاجت الله په مونږ باندې راووري د رحمت باران په قدر د حاجت الله په مونږ باندې راووري ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم استغفر